إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى د الله سبحانه وتعالى د توحید او د رد شرک په سلسله باندې مون خطبه کړې و او هغه بحث شروع چې د الله تعالی ذات سره پدے کائنات کے سوک شریک نشتا دا انبیاء خپل یو مقام و مرتبه دا یقیناً چه دا دا نیکان و اولیاء کرام خپل مرتبه دا و یقیناً چه دا دا ملائک خپل مرتبه او حیثیت و مقام دے و یقیناً چه دے د مړو د ژوندو خپل مرتبه دي لیکن پدې مړو پدې ژوندو کې پدې ځوانانو بوډاګانو کې پدې انبیاو پدې اولیاو نیکانو بزرګانو کې څوک د رب العالمین سره شریک نشتا دا د ټولو نه بنیادی خبره ده یو نارینا او یو زنانا یو عالم او یو ساده سړی یو ځوان او یو بوډا تر هغه پورې جنت ته نشي تللی تر څو چې رب العالمین د دې شریکانو نه پاک او صفا او خالص منلی نه وي قرآن دا خبره صفا کړې ده چې څوک دې د رب العالمین سره شریک کو رب العالمین په پتا باندې جنت حرام کې او ټول عمر لبستا د اوسېدو ځای اور د جهنمی نو د مسلمان په عقیدو کې بنیادی عقیده د الله توحید دی او زړه د شرک نه صفا کول دي د الله یووالی به ورته وردن نه کې او دا زړه به د شرک نه پاک کې نو ته به مسلمان شي دینه بعد منځونه کوه الله به اجر درکوي روجی نیسا اللہ با اجر در کئی عمرے و حجون و زکاتون کوا اللہ با اجر در کئی او کنا اللہ سر دی انبیاء و اولیاء و نیکان مڑی و جوندے و زیارتون و باباگان مال کے و کانی شریکان جوڑ کری و تا حجون کے نو تب یو دو حجون کے تا تبلیغیان و خبر ابو جہل 250 حجون کرو تا جہنم دا اور منس کے بپروتی او ہمیشہ دا پار جہنمی دے ذکر دا اللہ دا یوالی عقیدین و مشرک و شرک ورپکیو او شرک تعریف مونگ صفا کرو چه حصدار توی اللہ سره دے سوک حصدار کرو اللہ علم الغیب دے دا زړه پراس پوئیگی دا عقیده دا خود اللہ سره دے یو تاویزگر و خپل پیر سیب و دا کلی عالم و باباجی و بزرگ شریک کو چه زمون دا کلی عالم و بزرگ هم دا زړه پرازونو پوئیگی دا دے اللہ سره حصدار کو دیتا وی شرک زما رب زما مشکل حل کی تکلیف لري کولی شي خو پلان کې درگاه او بابا هم ننکې خکی سرخوږي خکی اولاد ورکی معشوم د چېړې نه بچ کی دې ته وی باباګان د الله سبحانه و تعالی سره شریکان جوړول دا شرک دی او شرک دې ته قرآن لوی جهالت ویلې ده کائنات کې د ټولو نه لوی جهالت چیرې هغه شرک دی او سوره زمر دا مسله ذکر کړې ده الله فرمایي ته دې خلکو ته ووایه افغیر الله تعمرونی اعبد ایها الجاهلون آیا د الله تعالی په عبادت نه علاوه د غیر الله عبادت تمارا بلے د کارو ونو گٹو لٹو توتانو بوتانو زیارتونو باباگانو عبادت تمارا بلے افغیر اللہ تعمرونی
دا اللہ نہ علاوہ بل ذات و بل قانون و بل شخصیت تمہارا بلے ایوہ الجاہلون اے جاہلو نو مشرق قوم تا اللہ جاہل ویلی دی زکا دا طول نہ لوئی جہالت و ناپویتیا چی دا آغا شرک دے خلق جاہل آگئی تے ہوئی چی LLB نہیں کرے خلق جاہل آگئی تے ہوئی چی PhD نہیں کرے خلق جاہل آگئی تے ہوئی چی ایکام و بیکام نہیں کرے او خلق تعلیم یافتہ آگئی تے ہوئی چی آگا BSc کرے را خلق تعلیم یافتہ آگئی تے ہوئی چی آگا ڈپلوما و سیول انجینئرنگ کرے دے خلق تعلیم یافتہ آگئی تے ہوئی چی آگا میڈیکل کرے دے آگا سینس آگستی دے آگا بورڈ ٹاپ کرے دے دیتا تعلیم یافتہ ہوئی یاد ساتا چاچے اللہ ندی پی جندلے او چاچے دا اللہ و دا نبی منس کے فرق ندی پی جندلے چاچے دا اللہ و دا اولیاء منس کے فرق ندی پی جندلے چاچے دا خالق و مخلوق منس کے فرق ندی پی جندلے دا کائنات لوئی جاہل دے اگر کدا سر دا LLB و PhD ڈگری او چاچے اللہ و پی جندو پدی پوشو چے دا انبیاء و نوالے تر عوامو پورے او دا جواندون والے تر ملو پورے دے کائنات کے بید اللہ نا بل سوگ حاجت روا و مشکل کشا نشتا دا لوئے تعلیم افتہ دے اگر کہ سکول بشام نہیں تلے تعلیم او جہل پہ جندل واڑی نو شرک لوئے جہالت دے عرض میں دا کہو چھے کم سڑے دے شرک ننے دے خبر دے پڑیر و تجربو باندے مشا دو پڑیر و چالاک و خبرو باندے مشا کم عالم چی دا اللہ توحید او دا شرک نا برات نا دے پی جندلے کدا غد منطقی علم ام صفر دے کدا دا صرف و نحو و فلسفی امام ام صفر دے زکا کم اصل علم دے اغدتا نا دے حاصل پدا سے منطق و فلسفہ و پدا سے صغرا و کبرائی سکے چی آغا اللہ لانا دے پی جندلے عرض میں دا کہو چی شرک دا ډیر لوی جرم دے او دا لوی جہالت دے او دا مشرک انجام قرآن پا خطرناک انداز سر ذکر کرے قرآن فرمائی من یشرک باللہ چاچ دا رب العالمین سر بل سوک حصدارو منو چاچ دا اللہ سر بل سوک عالم الغیب اگنل چاچ دا اللہ سر بل سوک حاجت سر کون کے اگنو چاچ دا اللہ سر بل سوک دا من دانے زمدار اگنو چاچ دا اللہ سر بل سوک فریاد اورودن کے اگنو من یشرک باللہ نو قرآن وید دا مثال دا دے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ لکه چې یو سړی د بر اسمان نه راوغورځېږي فتخطفه الطیر او پرندې د هوا راشي بازان ټپوسان کارغان او په دې انسان باندې راشي او د ده دا غوښې زره زره کي او تهوي به الريح في مکان سحیق او یا هواګانې ښکته راوغورځوي او یو کند کی اوغرزی وی دا مشرک مثال دا دے سمعنا مطلب دا چاچ دا اللہ دا یوالی او دا اللہ دا توحید او دا اللہ پا در کے سجدہ پری خدا او دا پیران او دا زیارتون او دا درگاہون او دا باباگان او مخی دا سجدہ ریس شو دا اللہ مخی تے جڑا پری خدا او دا قبرون دا سخامون جوران او مخی تا دا آغا دا جارو دا آغا دا ڈپی او دا آغا دا مالگی او دا آغا دا خورو پا لار باند روان شو نو دا اللہ پا زی باندی چی دی باباگان امنل دا سدا لکا چی مارغانو تا دیزان پاوا لکو نو مارغان پاوا کے سڑی تار تار کی وی دا پیران دا علماء دا بزرگان چی دا اللہ مقابلہ کے تاو منل دا بستا دا خزی و دستا عزت دا سے تار تار کی لکا دا ہوا پرندی چی دا انسان شکل روان کی دا سے بستا حیا و عزت واخلی او تهوی به الريح فی مکان صحیق او دغه سے سنگ چه پرندی دی اوخری او یو کانی یو گٹی تبا اغرزیگی او تشباڑی با پاتشی دغه سے چه کل پیران و مشرکان و تا حوال شی نو دا سے بزایا و برباد شی او دا سے بلی دا جن ناکام شی لکه پسڑی چه پا ہوا کے مرغے اولگی وقتی واخلی او تشڑو کی کتا اغرزی عرض دے باب کے دا دے چه مسلمان با عقیدت اللہ دا یوالی ساتی خپلی بوڑے مور تا با کلا کلا کینی
د بازار نه د خپل مور له یو ځل خوراک راوړه، ښکلې کپړې ورته واغونده، سر ورته ګمنځ کا او بیا ورله په سر دوپټه کېده، په سر یې ښکل کا او د مرګ نه مخکې د دې سپین سرې مشرې ابې مور ته ووایه ای مورې را سره ژبه وګرځوه چې لا اله الا الله. تا خو ډېر عمر په تسبو باندې ختمونه کړي دي، د اډوکو په ختمونو د لا اله الا الله ویلې ده، نن یې په دې عقیده ووایه چې لا اله محمد رسول الله حاجت سر کوونکی نه دی. لا اله عبدالقادر جیلانی فریاد اوریدونکی نه دی. لا اله علی حجویری د زړه د راز نه خبردار نه دی. لا اله داتا گنج بخش په لاس کې خزانی نشتا. لا اله نشتا په پرش باندې आवाज اوریدون کې الا الله سوا د عرش والا د یو ذات نه علاوه په کائنات کې بل څوک د الله سره برخیدار او حصدار نشتا. اے موردارا ته وایا چې په مور د دا اقرار تیر کو نو تا د دې عقیده جوړ کړه، اوس د داسې مور د پاره پس د مرګ دعاګانې غواړه الله به جنت تکي بس. اور کلا چې ستا مور د اډوکو ختمونه کوي، سلویخ زل سورت یاسین وی، د جمعې په شپه ډوډۍ ورکوي، د مړي پسې هر جمعې خیرات ورکوي، خو تای عقیده نه ده سمه کړې. والله دا ښایسته مور چې دی دا ته چې پې خفه کېږه او قیمتي قیمتي لباس ورله اچې، قسم بالله دا مور د بیا د جهنم خشاک دی. دې وجه نه د عقیدې اصلاح خپلې مور له وکړه. په مور غټ سود دا نه دی چې ته وله ښایسته کپړې والې، په مور غټ سود صرف دا نه دی چې پیکړې او دا کړې ورله والې د سرو زرو. په مور باندې صرف دا سود نه دی چې د بار ملک نه ورله د جمعې کې ښایسته غټ کمبل راولېږي. په مور صرف دا سود نه دی چې ته په موټر کې په ټولو خپلوانو وګرځې، ها په دې به هم خوشحاله شي، لیکن په مور غټ سود دا دی چې د الله د یووالي عقیده دا ورته بیان کا او د شرک نه ولړه پاک کا چې پس د مرګ لاس اوچته نو حیا بدل نه درځي، خوند بدل درکې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګری ځان سره کړل او رب العالمین ته فریاد وکړ اے رب لږه موقع راکړه د خپل مور قبر لازمه. او امام مسلم په دې خبره باب تړلی دی چې الله دې اجازت طلب کو، رب العالمین ورته وی لاړ شه. کله چې رسول الله د خپل مور قبر له لاړ، خپل ماشومتوب ورته رایاد شو، پلار خپل نو لیدلی، همدې مور لوی کړی. محمد رسول الله په دغه ټیم زړه نری شو، رب العالمین ته وایي ای ربا ماله لږه موقع راکړه د خپل مور په حق کې دعا کوم، اے ربا لږ جړا کوم چې زما جړا قبول کې. رب العالمین ته ډېره جړا او فریاد وکړو اجازت راکړه، فلم یعذن له. رب العالمین ورته وی اے محمده د مور په حق کې د ګورې لاس اوچت نه کړې. محمد رسول الله د ملګرو خوا کې وجړل او امام مسلم په باب تړي او حدیث نقل کوي فبکا وابکا من حوله. محمد مصطفی په خپلم په جړا شو، خوا کې خلک کم پجڑا شو، دقه سره روان شو. رب العالمین وتو فرمایل من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. چا چې زما په مقابله کې لات منات عزا او هبل ته چغې وهلې دي، هغه د پیغمبر مور او پلار هم وي زه جهنم دی او جنت په حرام دی. دا ګوره د عقیدې خبره ده. یاد ساته پنجاب کې دا پیران بارک دا مریدان وی یہ پہنچا ہوا سرکار ہے. وی منگا منزونا و دسونا نکو منگ خپل پیر رضا کو زمنگ پیر پوشا واللہ پوشا نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کائنات ذرہ ذرہ دی دا آغا دا حسن و جمال لا قربان شی. خپل لور فاطمہ بی بی راوستا و تو یا فاطمہ تو عملی اے زمالور گورے عمل کوا، عمل عقیدہ سمکا، اللہ تجڑا کوا، د منس پابندی کوا، روجہ حج زکات تمام عبادات و خیال ساتا. ورتوئی کہ اللہ تعالی پا یو گناہ رونی ولی اے فاطمی
والله لا انقذك من الله شيئا. اے فاطمه پدی جند دنیا وورا ک الله په یو ګناه راټینګ کړي ز محمد رسول الله خپل لور د الله په دربار کې نشم خلاصولې. نو چې رسول الله خپل لور نشي خلاصولې، پیر سے بخپل مریدان خلاص کی، مجتهد بخپل مقلدین خلاص کی، امیر سے بخپل تنظیم خلق خلاص کی. دا سپاو تو بو تو دا امت سر دے. یاد ساته ولا تزر وازره وزر اخرى، یو کس د بل کس بوج به د قیامت پر ورځ نشي وړي. قسم بالله داسې ورځ ده قرآن د هغې ورځې تذکره کوي، د قرآن د هغې قیامت د ورځې هیبت بیانوي. نو هغه هیبتونو کې یو هیبت دا بیانوي، دنیا کې چې سړی ښځې نه وتښتي نو خلک هغه ته د اوس سړی وایي که نه وایي، وته بے غیرت ورته وایي که نه وایي، ښځه پرېښوده ولاړ. قرآن وایي داسې ورځ ته به دې ودرومه که ته لوی جرنیل او کرنیل ولې نه یې، که ته لوی پیر او لوی وډي ولې نه یې، خو قرآن وایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابي و صاحبته و بني. دا خپل مور به هم پرېږدي، دا خپل پلار به هم پرېږدي، خپل بچی به هم پرېږدي، و صاحبته خپلې ښځې نه به مو تښتي، ښځه به په ځای پرېږدي او لاړ به شي پناه به حاصل کې چرته د دې په ګناه کې زه ګیر نشم. هر سړی به قیامت کې دله شي، دله ولې چې چرته زما د ښځې په ګناه کې ما راټینګ نه کړي. نو عرض مې دا کو چې دا د عقیدې مسله انسانان زده کړي او دا خپلو کورونو ته ورسوي چې ګوره د شرک په مسله کې هیڅ قسمه گنجایش نشته. ډېر خلک په دې غفلت کې پراته دي او چا خو ټول دین خپلو مشرانو ته سپارلی دی. ویل زمونږ د کلي مشر دی الله وبخي، څوک وایي زمونږ پیر صاحب دی الله وبخي، څوک وایي زمونږ باباجي صاحب دی الله وبخي، څوک وایي زمونږ مفتی صاحب او مولوي صاحب دی الله وبخي. وی هغه به وي چې نوې یادویم او زړې یېرویم. وایي دا خو د شرک کلمه ده، د شرک خو ته پې پوه نه. د نو نه مراد کده بدعات او رسومات او رواجونه نو بالکل نوې مه یادوه، او د زړو نه مراد کده قرآن او سنت نو بالکل زاړه مه یېروه. او که چېرته ستا مطلب دی چې نوې مه یادوې او زړې مه یېروې، چې دا کم د جمعې په شپه خیراتونه او دا کم په قبر سره سقاتونه، دا کم د قبر کاڼي وهل، د قبر مالګې څټل، که دې نه مراد ستا زړې وي او د نو نه مراد د قرآن او سنتي، نو ستا خو مطلب دا دی چې دا شرکیات بدعات مه پرېږدې او قرآن او سنت که هر مولا بیانوي مې اورې او مې وایې. والله چې دا د کفر او د ګمراهۍ کلمه ده. هر څوک ووره مطالعه کا. یو عالم چې په منبر ودرېږي په دې ګنټه تقریر کې دی بلا خبرې کوي، دا که اجرپاس سړي دی به د غم خاده خبره کوي، دا که هسې با مطالعه نو دی به د دنیا خبرې کوي. د دې خبرو ته غوږ کېږده، دې نه قرآن حدیث راواخله، دا نور مولا ته وسپاره. که خپل مولا دی او که پردې طریقه د بیان زده کې. په منبر او محراب خو د عالم ډېر فصیح ذهن دی، عالم صرف ویلی دی، نحو ویلی دا، منطق ویلی دی، فلسفه ویلی دا، جهان کتلی دی، تاریخونه کتلی دی، تجربی لري، لطیفه ورزی، خوبونه لیدلی دی، قصونه خبر دی، معاشره کې لوی شوی دی. په منبر او محراب خپل او پردې مولا ډېرې خبرې کوي. خو ای عوامو ته چې یو ګنټه دی مولا ته تقریر کې ناستې، د ده دا خوبونه لرې کا، د ده دا قصې لرې کا، د ده دا صرف نحو منطق فلسفه ده ته وسپاره. ته قلم او کاغذ راواله، د خپل مولا خبره کې قرآن او حدیث تلاش کا، دا ته راواخله، نور دی پوه شه او د خبرې پوه شه. ته قرآن او حدیث پسې روان شه. که خپل قرآن حدیث بیانوي د خپل نه ووره، که پردي دی خو قرآن حدیث بیانوي پردي نه ووره، خو ومنه قرآن او حدیث. دا غلطه خبره ده چې نوې یادویم او زړې یېرویم. تا زوړ خولې یو سړي وي یو مولا دا خبره ډېره په زور کوله چې نوې مه یادوې او زړې مه یېروې. ما ورته ووایي چې استاد جي ما خو زوړ چې ته وایې مه یېروې، نو زوړ ما د نیا نه خپل مونځ زده کړی و، د خپلې زړې نیا نه مې زوړ یو مونځ زده کړی دی. او سیروزه کې چې لړم هغه مې تبلیغیانو امیر صاحب ته ور هم ټول غلط و. نو زوړ ما زده کړي څه دي چې ته وایې چې زوړ مه یېروې؟ ما خو چې کوم مونځ زده کړی و هغه هم نیمګړی او ټول غلط وخته. نو عرض مې دا کو چې دین قرآن او حدیث دی
او د دې اصل مبدا دا چې د الله یووالی به وپېژنې او د شرک نه به برات وکړي دا زړه به د شرک نه بالکل خالی کړي او د الله تعالی محبت ته به متوجه کړي او یاد ساته د شرک د ډېرو نحوستونه عظیم نحوست دا دی چې شرک تمام اعمال بربادوي او تباه کوي شرک ته 52 حجونه د ابو جهل نه دي ټینګ شوی شرک ته د ابو لهب د وینځو آزادول نه دي ټینګ شوی شرک ته د ابو طالب لوی محنتونه نه دي ټینګ شوی شرک ته ډېر لوی د بیت الله جوړول د بیت الله خدمتونه لوی عبادت د شرک مخې ته صفر شي د شرک دا شین چې براشي ټول عبادتونه الله ته وخوري او قرآن په دې خبره باندې گواه دی سورہ زمر کې الله فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک اے محمد دې کې مراد خطاب رسول الله ته او مراد امتی لئن اشرکت لیحبطن عملک کتان هم قدر شرک بالفرض والمحال اوشو لیحبطن عملک ستا دا دومره محنتونه بیا هم شرک ته نه ټینګېږي هر څه به دې ضایع شي چې د پیغمبر لوی محنت شرک ته نه ټینګېږي زما استاد د ریاکارۍ نه ډک عمره به ورته ټینګه شي زما استاد حج به ورته ټینګ شي زمونږ عملونه ډېر ښه دي چې لا ابدام وایو چې دا به د شرک مخې ته ټینګ شي نه قرآن کې الله تعالی فرمایي ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون که په دې انبیاو کې یو کس شرک کړی وی یا یې وکړو لحبط عنهم ما كانوا يعملون د شرک مخې ته د نبي عمل هم نه ټینګېږي اشاره د دې خبرې طرف ته کتل لوی ولی لوی مجاهد لوی بهادر لوی شیخ الحدیث خو که شرک دی وکړو نو ټول عملونه دې لاړل ضایع شو برباد شو نو عرض دا دی چې ځان به ډېر زیات کړولي خو هر څه به برباد شي قرآن د دې مشرکانو یو مثال ذکر کړی دی الله فرمایي د قیامت پر ورځ به یو سړی راشي او حجونه د دنیا عمره هر کال برت به ویخ کې والی مخامخ جیب کې به مسواک ومي پنسې به مو چته کړي هر مونځ ته به تازه او دسم کړي ګیره به مار ټیم منګزي وقدمنا الى ما عملوا من عمل صدق د غرونو بشانته عملونه وي الله فرمایي چې رابخ کې شو میزان ته ورولي کنه تلې چابړی تا فجعلناه هباء منثورا یو چف سره به ټول عملونه والوزي په دې عملونو کې دنه به د شرک او د ریا داسې یو اثر پروتي چې د هر څه به داسې ختم کی لکه تیز اور چې وچ لرګي سیزي ختم کی د هغې خو بیا هم ایره پاتې شي دی به هېڅ شی پاتې نه شي د وجه نه عقیده کې اخلاص او د شرک نه تبري دا ډېر زیات ضروري او فرض شی دی او دا م یاد ساته په کائنات کې الله تعالی ته مبغوض شی چې دی هغه شرک دی کائنات کې د الله تعالی په نظر کې سپک شی چې هغه شرک دی کائنات کې چې څومره فسادات او مشکلات او پریشانې دي د ټولو فساداتو جړ او بنا چې داغه په شرک باندې ده قرآن دا فیصله کړی ده ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په دې وچه علمدا دا څومره منګای چې دي څومره ټینشنونه چې دي څومره خلک جیلونو سره مخ دي څومره تاڼه او تحصیل سره مخ دي څومره لوډ شیټینګ او ګرانې سره مخ دي د دې غټه وجه دا ده چې په امت مسلمه کې شرک په غټه سطح باندې موجود دی یو لات منات غزا او هبل سلور بوتانو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم رولی گو ویني توي شه خداغي نه بیت الله خالی کو اغه سلور بوتان خو په ځای لړل ورچستا په هر کلی کې یو درگاه ده ورچستا د ملک په سرکاري سطح باندې غټ زیارتونه آباد دي داغه غټ منجوران دي او داغه چې کم خدمتونه کیږي او پاغه سالانه کم پیسې را جمع کیږي داغه غټ ټیکسونو باندې د ملک چلیږي چې د کم زیارت د پیسو د ټیکس دا حالي پیسې به سوري او د کم قوم پیسه چې په زیارتونو او د زیارت په درگاهونو د زیارت په مالګو د زیارت په ګډانو چرګانو باندې او د زیارت په منجورانو او په پیرانو باندې لګي هغه قوم د توحید مزه نشي سکلی او د هغه قوم نه الله ټینشنونه او پریشانې نه لري کوي تاسو وګورئ د کمو خلکو په عقیدو کې چې شرک دی دی کار ټیم بیمارانی یو خو بیماری د الله یو امتحان دی هغه خبره نه کوم یو خدا چې ستا عقیده
سمه ده بس دا خو امتحان دی خو کم قوم کې کم کور کې چې ښځې ته دا پته نشته چې زما فریاد اوریدونکې او زما مشکل حل کوونکې او مال په دې خېټه بچی را کوونکې او هغه بچی نارینه او زنانه ته تقسیمونکې او زما د دې زړه د راز نه پټ خبردار او زما په هر څه باندې خبردار یو الله دی چې دا عقیدې نه دی پیرانو بزرګانو سره تړلي باباګانو کاکاګانو زیارتونو اولیاء او پیرانو شیخانو سره تړلي د هغه سړي کور وګوره ټول عمر د غمونو ټینشنونو نه خالي کیږي هر ورځ چې ګورې نو یا به میډیکل سٹور کې ولاړ یا با اسپیټال کې ولاړی دا غټه وجه سره قران ویری د ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پس مکه کې پوچو په لمده چې څومره فساد راځي نو دا د دې د وجه نه راځي چې خلق شرک کوي د خلکو عملونه د شرک دي عرض مې دا کو چې د الله توحید زده کول او دغه رنګ ورسره د شرک نه براءت دا د مسلمانانو یو اهمه ذمہ داری ده او خلق چې الله هلاک کړي دي د خلقو د تباہی او د خلقو د هلاکت یو غټه وجه ده چې الله تعالی دا غي شرک ته اشاره کړي ده الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امت ته فرمایي سیرو فی الارض په دې ځمکه باندې وګرځئ چکر ولګوئ د دنیا نظامونه مطالعه کې سیرو فی الارض زمکه باندې وګرځئ مطالعه وکړئ دا ټول خلق چې وګورئ نو الله تعالی وایي چې څومره مې تباه کړل څومره مې برباد کړل کان اکثرهم مشرکین د دې خلکو اکثره حصہ په شرک باندې بناوه اکثر حصہ په شرک باندې بناوه او غټ عمل د دې د هلاکت چې هغه شرکو او الله انبیام دې لپاره را لېږلي دي د نبی خلاف چې جنګېدلی د مشرک قوم ډېر جنګېدلی دی د لوط علیه السلام قوم چې و هغې لواتت کو هغه دومره د لوط علیه السلام خلاف جنګېدلی نه دی د شعیب علیه السلام قوم ناف تول کې کمې کوه د نبی خلاف جنګېدلی نه دي د شیط علیه السلام قوم به تصویران استل بوتان به جوړول خو خپل شرک نه کو دای خرڅول هغې جنګېدلی نه دي ډېر انبیاو سره قومونه جنګېدلی نه دي تورې نه دي راغستې کله چې پیغمبر شهید شوی وجل شوی دی نو اکثر هغه قوم د پیغمبر خلاف راوچت شوی دی کم قوم کې چې شرک مشرک قوم توحید نه برداشت کوي دی به غلی ناستې خو دی چوي دی چې په لوډ سپیکر هم د الله توحید اوري نو دی وایي کاش چې دا کم صفات د الله بیانې دا د دې خوا کې زیارت او د دې بابا هم بیان کا دا کم صفات چې د الله بیانې دا د پیر هم بیان کا دی د وجې نه زه د اهل حدیثو دوام شکر وباسئ شکر چې الله تعالی دا سلفي عقیده مونږ ته راکړې ده څوک ستا خیالي په منبر او محراب چې یو تنظیم د امیر صفتونه کې د تنظیم والا ډېر خوشحالیږي دا مذهب پرست خلق ته د احناف مخ کې د امام ابو حنیفه په اړه کې دروغ جوړ کړ چې یاره د په یو خپه باندې قرآن چې ماسخوتن نیت یې وتړو نو په یو خپه یې اوچته کړه وي قرآن یې وي په یو رکعت یې 15 سپارې وي وی چې دا رکعت یې وکړو پاسېد نو بیا دا خپه ولګوله دا بله خپه یې اوچته کړه 15 سپارې وي نو ما ورته وی چې دا امام ابو حنیفه وکړه ډینګو په یو خپه انسان ودرېږي که ډینګو دا څه د ځانه خبرې جوړوي دا د الله او د رسول د تابعدار دا الله چې په یو خپه ودرېږي چېرته رسول الله او صحابو نه دی زیات په عباداتو مینو نه په یو خپه ودرېدلي دي دا خو تاسو د خپل امام او د خپل مجتهد بېعزتي په خپله کوئ د خر نه کمقله کومه نو دا څه خبرې دي چې تاسو یې کوئ کله وایي د 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سارې مونځ کړی لکه دا د دې خبرې دي نو دا لوري چې و حنیفه دا د کومې راله چې د ټول شپه عبادت کو نو د شپې نور څه عبادت او معمولات نو دا مذهب پرست خلق به وي چې بس حقیقت سره به بیا ګورو خو هسې لایقونه ورته کوي او چې کله دی د یو سیاسي سړي چې تا هغه سره په جنډه دی ودرولې ده او د هغه صفتونه کوي نو څوک په هغې خوشحالېږي والله چې سلفي عقیده الله درکړه ته به د الله په صفتونو خوشحالېږي او د محمد رسول الله په صفاتو به خوشحالېږي
زمونږ دشمنی نه یو امام سره شته، نه یو ولی سره، نه یو پیر سره، نه یو فقیر سره، خو صفات بیانول مونږ ته د الله مزه راکوي او د رسول الله مزه راکوي بس، او د اصحاب محمد صفتونه مزه راکوي. نور خلق چې دي بس دا خلق دی، الله دې د دې په ګناهونو د عفو قلم راکاږي، خو کار زمونږ الله او رسول الله سره دی. تابعدار مونږ د الله او د رسول الله یو، خوشحالیږو مونږ د الله تعالی او د محمد رسول الله په صفات بیانولو. نو ما عرض دا کو چې د شرک مذمتونه ګڼ دي. یو مذمت د شرک دا هم دی چې کله په انسانانو کې شرک راشي دا قوم بزدل شي. دا بزدلی د مشرک صفت دی. سورۃ عمران کې الله فرمایي سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. زبر د کافرو په زړه کې رعب واچوم، د مسلمانانو نه به یره کوي، دا یره به ولې کوي؟ دا کافر بزدله ولې دی؟ بما اشرکوا بالله، د ده اعتماد په الله نشته، دا په پیر مین دی. د ده اعتماد په الله نشته، دا په زیارت او په بابا او په درګاه مین دی. د دې د وجې نه الله فرمایي د ده په زړه کې رعب دی، د مؤمن نه یریږي. نو دا قاعده ده چې مشرک همیشه بزدل وي او په زړه کمزوري. نن مسلمانانو کې شرک راغلی دی. ته وګوره په فلسطین کې څه حال دی. څومره اسلامي ملکونه دي، څوک نوم اغستی شي؟ 52 اسلامي ملکونه دي. قسم بالله قسم بالله ګوټ اوبه نشي رسول هغه فلسطین مظلومانو ته نوم تواله چې دې چرغړک کې دیونی وي چې د ځان بسترګو ونه ویني. ته خو په منبر باندې د فلسطین مسله وکړه چې ورک دي کی چې داسې د ورک کی چې خلک به مو سبب کې وځه کوي روکو. نه مسلمان د شرک د وجه عملونه د مسلمانانو کمزوري شوي دي. د الله توحید وته بیانېږي، ته د الله صفتونه کوستانه به خلک متنفره کیږي، او ته په کلي کې د یو درګاه او د یو قبر صفتونه بیان که یره چې دا قبر خوس روان شو، دا خلکو ته مړ دا ونی مونی موالې دی بابا له بچ څوک لړو او دا کانه به پزان باندې وو هکه ټک به سړی بخو. یو بابا وو یا کنه خلک غني استاد زونه نه مانی، دا پکې نوې مولان راغلي دي. هر سړی ته هسې پریکټس وکړه مني د دې شي نه زر متاثره کېږي. تلې به قبر له یو ځل نه خو مني چې دا شی د کمال نه خالي نه دی. او ته د رب العالمین صفت وکړه چې یاره الله تعالی دې ځای کې په اعتبار د علم او قدرت موجود دی. د الله علم او قدرت مونږ سره دی، بغیر اسبابو چې ته د دې ځای نه آواز وکړې الله عرش کې اوري او اولیاء ته محتاج نه دی. بس یاره خبرې دي خلک یې کوي. نو په الله اعتماد کم دی او په بابا زیات دی. یاد ساته دا د مشرک عمل دی چې په الله اعتماد کم دی او په غیر الله باندې اعتماد زیات دی. ګوره ته وګوره د مشرک دی شرک ته به حیران شي. کم ذات چې برای راست اوري هغه ته آواز نه کوي او دا وی دی قبر کې پروت بابای برای راست اوري او الله برای راست نه اوري، الله د په واسطه اوري. کم چې بغیر د طاقت نه د خړو خورو لاندې پروت دی، د چا چې اډوکې هم زره زره شوي دي، د چا چې غوښه هم وینو خوړلې ده، وایي ده ته چغه وخت دی برای راست اوري او الله برای راست نه اوري، د په واسطه اوري. نو دا غیر الله په الله باندې قوي کړی دی. الله تعالی دې زموږ زړونو ته په صحیح معنو باندې توحید محبت وردن نکي، او الله تعالی دې موږ صحیح د قرآن او د حدیث تابعدار کی. د الله یووالي دې الله زموږ زړه ته وردن نکي، او د شرک محبت دې الله تعالی زموږ د زړونو نه بار کی. هذا وبالله التوفیق.